ګرانو ملګرو دا یو شاعر د امام منظر چې هغه کله د مولیانو خلاف لیکي کله د مذهب خلاف لیکي نو د هغه شعرونه فلسفي خو په هغې باندې هر کس نه پوهېږي کېدای شي چې هغه صحیح لیکلي خو د شعرونو وضاحت ول هم پکار یا بل دا خبره ده چې عوام خو ساده خلک دي هغه خو په دې باندې نه پوهېږي نو د هغه په شعرونو باندې دا یو شعرونه تاسو هم وګورئ د هغې یو جواب ما لیکلی هغه د نر او د مادې مقابله ده که جنت دی د سکس یوه بربنډه تماشه ده که جنت دی بس خوره او سکا او زوی بیا د هونو نه وباسه بس خوره او سکا او زوی بیا د هونو نه وباسه د نر د ذات د جبر ترجمه ده که جنت دی یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم نو داسې د راجا بازار چکله ده که جنت دی په یو وخت به اویا هورې زمانه فارغېږي په یو وخت به اویا هورې زمانه فارغېږي د سکس او د شهوت ګرمه میله ده که جنت دی څه نور څه پکې هم شته ته بس خېجه او کوزېږه څه نور څه پکې هم شته که بس خېجه او کوزېږه د پورن او د بلیو فلم نقشه ده که جنت دی دانه د یو انګور به دومره وي لکه پانډوس دانا د یو انګور به دومره وي لکه پانډوس ملا نصرالدین صاحب لطیفه ده که جنت دی د هورو هر اندام به په جامو کې هم څرګند وي د هورو هر اندام به په جامو کې هم څرګند وي څه سوچ د شته ملا صاحب امریکا ده که جنت دی بس هوري ته چې وګوري شهوت به دې پیدا شي بس هوري ته چې وګوري شهوت به دې پیدا شي زما د ګناهونو نتیجه ده که جنت دی دا هر صالح عمل ګني یو دې دپاره کېږي تاثیر صاحبه دا هر صالح عمل ګني یو دې دپاره کېږي د ټول عبادت دغه فلسفه ده که جنت دی او د هورو بېوسي پکې منظره ښه په جار ده کومه فلسفه او کوم الحاد دې شروع کړی منظره په لفظونو کې فساد دې شروع کړی دا کومه فلسفه او کوم الحاد دې شروع کړی شعرونو سره مخکې وضاحت هم پکار وي مجاز یوازې نه لږ حقیقت هم پکار وي او ضد مه کوه سبق له د اصلاح طرف ته هم ځه چې پوه دې کې په دین نو د ملا طرف ته هم ځه رب کامل دین دنیا ته رالیږلی حق کتاب ما او تا ته رالیږلی رب کامل دین دنیا ته رالیږلی حق کتاب ما او تا ته رالیږلی رهنما دی او رهبر رالیږلی په جهان کې معتبر رالیږلی او چې تمامو مخلوقاتو کې اعلی دی داسې ښکلی پیغمبر رالیږلی په کتاب کې خپل حکمونه ذکر کړي در طرف خپل نعمتونه ذکر کړي و حدائق اعناب په آیت کې د جنت رب صفتونه ذکر کړي و حدائق اعناب په آیت کې د جنت رب صفتونه ذکر کړي و کواعب اتراب په قرآن کې رب د حورو مثالونه ذکر کړي او داسې ډېر ځایه نور هم په قرآن کې په تفصیل جنتونه ذکر کړي او دا توهین د پاک قرآن به د کافر کی دا سوچونه د شیطان به د کافر کی دا چې تتې نه په جهر انکاري شوي دا حکمونه د رحمان به د کافر کی او د جنت د دې حورو په تشبیه کې دا جامونه او غلمان به د کافر کی او خدای خبر دی چې دا ته څنګه شاعري خدای خبر دی چې ته دا څنګه شاعري او دا څرنګې ماهري په فکرونو کې عجیبي دا ته څرنګې ادیبي د ادب خبرې نه کړي د مطلب خبرې نه کړي په لفظونو کې فساد دې شروع کړی ښه ښکاره درس د الحاد دې شروع کړی په اغیار پسې روانې تل غدار پسې روانې عیاشۍ بندې مینې په ستار پسې روانې میخانې بندې شعرونه په کوکنار پسې روانې د نقصان په لار روانې د شیطان په لار روانې ته د وخت اوچت فرعونې د حامان په لار روانې د نقصان په لار روانې د شیطان په لار روانې ته د وخت اوچت فرعونې د حامان په لار روانې ته د وخت د نوح منکرې د کنعان په لار روانې ته د نقصان په لار روانې د شیطان په لار روانې ته د وخت اوچت فرعونې په حامان پسې روانې ته د وخت د نوح منکرې په کنعان پسې روانې د لفظونو نه بت جوړ کې په بګوان پسې روانې ته د وخت اوچت فرعونې په حامان پسې روانې ته د وخت د نوح منکرې په کنعان پسې روانې د لفظونو نه بت جوړ کې په بګوان پسې روانې دا ته څرنګې شاعري مړه جام دی او یا بام دی حیران کړی دی عوام دی پوه نه یم چې دا ولې بس دشمن دی هر امام دی دا ته څنګه شاعري کړي مړه جام دی او یا بام دی حیران کړی دی عوام دی پوه نه یم چې دا ولې بس دشمن دی هر امام دی د منبر دی دشمني ده د رهبر دی دشمني ده د محراب نه مخالفې د کتاب نه مخالفې د رباب سره د مینه د شراب سره د مینه لیکي په سپین رنګ شعرونه لیکي په تصویر د غنم رنګ شعرونه لیکي او د جنگ شعرونه لیکي دا په څه بلا اخته یې په منګو باندې شعرونه په زلپانه و ننګو باندې شعرونه ناخبره د قانون ستا د شعر نه معلومیږي چې د دې دور قارون دا ته څرنګې پښتون د لفظونو افلاطوني
ناخبره د قانون ستا د شعر نه معلومیږي چې د دې دور قارون یې دا ته څرنګې پښتون د لفظونو افلاطون د یقین نه ناخبرې تور او سپین نه ناخبرې دا په څه بلا اخته یې په منګو باندې شعرونه په زلپان او ننګو باندې شعرونه په ګودر باندې شعرونه او د جونو په صادر باندې شعرونه څه بلا باندې یخته یې ناروا باندې یخته یې هدایت دې خدای نصیب که حقیقت دې خدای نصیب که حقیقت یې درته ووي صداقت یې درته ووي څو شعرونه بس په تور د نصیحت یې درته ووي ناروا باندې یخته یې څه بلا باندې یخته یې هدایت دې خدای نصیب که حقیقت دې خدای نصیب که حقیقت یې درته ووي صداقت یې درته ووي څو شعرونه بس په تور د نصیحت یې درته ووي دا رهبر انقلابي دی دا انور انقلابي دی دا انور انقلابي دی